پوټاشیم ارګان ډیټینګ کې کله چې موږ سره ولکانو ایرپشن وشي آتش فشا چې کوم اور وشتنه چې کېږي په غرونو کې هغه وشي هغې ته ولکانیک ایرپشن وایي. نو په اول سر کې لکه مخکې چې موږ ویله چې هغې کې پوټاشیم هم 40 مي او موږ سره ارګان مي. نو ارګان خو ډېر زیات هیټ د وجې نه ارګان موږ سره هوا ته لاړ شي او دغه لاوه چې کومه ده دا یخه شي. په دې لاوه کې پوټاشیم 40 چې دی هغه بند پاتې شي. صحیح ده. نو موږ سره بیا په وخت تېرېدو سره 1.25 بلین ایر تېرېدو سره 50% پوټاشیم 40 چې دی دا بدلیږي ارګان 40 ته. نیمه عمر د دې ریکشن تقریبا 1.25 بلین ایر دی. نو پوټاشیم ارګان آیسوټوپیک ډیټینګ میتود چې دی دا موږ سره ګټور دی چې موږ ایج اف لاوا دا معلوم کو چې موږ سره د لاوې هغه ویروشتن نه چې کوم پاتې شي د هغې عمر څومره دی او دا میتود تقریبا په 1950 کې ډیولپ شوی دی. نو دا موږ ته پلیټ ټیکټونیک چې کوم دی پلیټ ټیکټونیک د هغې په جوړېدو کې او د هغې کلیبریشن په جیولوجیکل ټایم سکیل کې کومک کوي. جیولوجیکل ټایم سکیل کې جیولوجي والا خپل ټایم سکیل لري هغه مختلف پیریډونه دي موږ سره هغې کې دا پلیټ ټیکټونیک پلیټونه چې کوم دي د دې په جوړېدو کې همدارنګې د هغې کلیبریشن د جیولوجیکل ټایم سکیل چې دغه وخت دا جوړ شوي دي دې سره یو ښه پرتلنه موږ ته راکوي یو ښه انفارمیشن موږ ته راکوي. نو موږ سره پوټاشیم ارګان ډیټینګ میتود چې دی موږ سره د تیږو دغه اوریجن اف ټایم موږ ته ښیي ټایم اف اوریجن یعنې دا هغه تیږې کوم وخت کې جوړې شوي دي. دې باره کې معلومات راکوي. نو موږ چې ریشو اف ارګان ټو پوټاشیم معلومو د دوی ترمنځ نسبت شی دی په تیږه کې. پوټاشیم موږ سره اتم ابوډنټ ایلیمنٹ دی په ځمکې په کورس کې. او موږ سره مختلف منرالونه جوړوي. په خپله پوټاشیم 40 چې دی دا دوه قسمه موډز باندې دا ډیکې کېږي په 2 موډز کې. که بیټا ډیکې وکړي نو دا بدلیږي بیا په کلسیم 40 باندې او که الکترون کیپچرینګ وکړي ایسی وبخښئ الکترون کیپچرینګ وکړي دا بدلیږي په ارګان 40 باندې. نو دا 19 دی
دا 20 شو بی ریډیکل کې اتمی نمبر زیاتیږي او الکترون کې پیچرنګ کې اتمی نمبر کمیږي. نو کوم همدې سره سره یو بل چې ډېره کمه فیصدي ده هغه بدلیږي ارګان ته، خو هغه پوزیټرون امیشن دی. خو دې ارګان فیصدي ډېره کمه چې پوزیټرون امیشن نه موږ سره په لاس راځي. کلسیم پاتوی چې دا یا موډ چې دا خو ګټور نه دی، دغه تیږو کې خو کلسیم وي. نو موږ چې ما سره په شروع کې څومره کلسیم هغې باره کې موږ معلومات نه لرو. نو دې وجه نه پوټاشیم کلسیم ډیټینګ چې دا نه کېږي. د ډیکې کانسټنټ د ارګان دپاره ډیکې کانسټنټ ارګان دپاره 15.3 لس په توان د 8 کاله دی. صحیح ده؟ او د هیلیم څخه وروسته ډېر زیات مقدار کې چې نجیبه غاز پیدا کیږي په تیږو کې او په منرالونو کې هغه ارګان دی. پوټاشیم تل لپاره په منرالونو کې ډېر کلک نښتي او ارګان کوم د منرال برخه نه ده. ارګان تقریبا 1% دا د اتماسفیر جوړي. نو موږ سره دا هیڅ چانس نه پیدا کیږي چې هوا ته دی د هوا څخه دی منرال ته ارګان داخل شي. نو په تیږو کې د ارګان فیصدي 0 ده. نو موږ د فریش منرال چې دی پوټاشیم ارګان کلاک چې دا 0 ونه ما سره په تیږه کې د پوټاشیم ارګان نسبت چې دی صحیح ده. نو چې دې ته موږ کلاک یو پوټاشیم ارګان کلاک دا موږ سیټ ایټ 0 دا موږ سره 0 شو. پوټاشیم ارګان ډیټینګ ګټه دا ده چې ارګان یو انرټ ګیس دی او ما سره په کیمیاوي توګه باندې چا سره تعامل نه کوي. او کله چې دغه لاوا یا دغه تیږه چې کله جامد کېدله صحیح ده، نو دې وخت کې به موږ سره ارګان مرګان په یو ځای کې هم نه وي. هغه دا تیږه چې مخکې ویل شوي حالت کې وه هغه کله چې ګرمه به وي نو هغې کې چې کوم ارګان هغه به ټول وتېتي. نو کله چې هغه تیږه د هغې لاوې نه جوړه شوه نو موږ سره یوازې هغې کې پوټاشیم بند پاتې شو صحیح ده. نو موږ سره هیڅ قسمه ارګان هغې کې نه و. نو دې وجه نه موږ د پوټاشیم ارګان کلاک چې دی سات چې دی هغه موږ 0 کې ونیو. نو کله چې موږ سره دا تیږه ویلې شوې وه په ایرپشن کې ولکانو کې ایرپشن کې پوټاشیم ارګان تېتلی و او موږ سره یوازې پوټاشیم هغې کې پاتې و. موږ سره پوټاشیم په ډېر منرالونو کې شتون لري. فیلډسپار کې مثلا دی موږ سره هغې کې پوټاشیم وي. کریولایټ کې موږ سره وي. ارتوکلاس کې موږ سره وي چې د فیلډسپار یو ډول دی. نو ریډیټیډ ډیکې چې موږ سره یو فائنل پروډکټ پیدا کوي. داسې ریډیټیډ ډیکې چې هغه یوازې یو فائنل اخرنی محصول یو وي. نو د ډیکې ټایم چې دی موږ داسې معلومو. ریډیټیډ ډیکې
ریډیویټډ ډیکې چې هغه یوازې یو پراډکټ ورکوي لکه دا صحیح ده سنگل محصول ورکوي. نو دې لپاره که موږ غواړو چې ټایم پیدا کړو نو ما سره مثال کېږي ماینس لیمډا لاګ n divided by n0. دا موږ سره مساوي شي ماینس ln 2 divided by t log n divided by n0. n0 چې دی موږ سره دا initial number of atoms the parent nuclei او n موږ سره final number of atoms دي صحیح ده. دا موږ سره ډیکې کانسټنټ دی او ټي موږ سره هاف لایف دی. دا ټي چې دی کنه دا هاف لایف دی. او دا ټوټل ټایم دی چې مو وخت تیر شوی. ریډیوکټیو ډیکې چې کله موږ سره داسې ریډیوکټیو ډیکې چې یوازې سنگل فاینل پراډکټ ورکوي نو د هغې دپاره خو موږ سره دا فارمول دی صحیح ده. د n0 چې دی انیشل اتومونو شمیر دی د پیرنټ نیوکلیای n چې دی فاینل دی او لیمډا چې ډیکې کانسټنټ دی او ټي موږ سره هاف لایف دی دا ټي چې موږ سره هاف لایف دی. اوس ریډیوجینیک ارګان 40 خو د پوټاشیم 40 په ټرمز کې نو که موږ واخلو موږ سره فتوی دی او دا ډیکې کانسټنټ دی د هر یو فتوی دپاره په بلینز کې نو که پوټاشیم ما سره په بیټا ډیکې ورکړي نو د هغه ډیکې کانسټنټ چې دی هغه 0.9 دی او که الکترون کیپچرینګ وکړي نو موږ سره ارګان 40 راکوي او د هغه ډیکې کانسټنټ دا دی. نو ټوټل ډیکې کانسټنټ د پوټاشیم دا لیمډا بی او لیمډا ای سی یعنی بیټا د پاره همدارنګه الکترون کیپچرینګ کې نو دا ټول کرا جمع کې نو د لپاره موږ سره 15.5 چې د ضرب الاسپتان منفلس پر ایر چې د ډیکې کانسټنټ دی. نو ارګان غواړو چې ارګان اتومونه موږ معلوم کو نو هغه لپاره موږ سره فارمولا راځي ډیکې کانسټنټ د الکترون کیپچرینګ ډیوایډ بای ډیکې کانسټنټ د ټوټل د پوټاشیم او دا د پوټاشیم اتومونو شمیر دی بیا ایکسپوننشل ډیکې کانسټنټ ټوټل ټي موږ سره ټایم دی -1. که دا زه د ټي دپاره دا معادله حل کړمه نو ما سره به ټایم چې دی څومره وخت تیر شوی دی موږ سره دا موږ سره مساوي شي نو 1 لیمډا ټوټل صحیح ده ټوټل موږ سره ډیکې کانسټنټ یا ډیسانټیګریشن کانسټنټ د پوټاشیم دپاره لاګ لیمډا ټوټل ډیوایډ بای لیمډا ای سی لیمډا ای سی چې ډیکې کانسټنټ د پوټاشیم چې کله ارګان ته بدلېده صحیح ده او دا اتومونه د پوټاشیم ډیوایډ بای اتومونه د ارګان ډیوایډ بای اتومونه د پوټاشیم جمع یو.
نو کومه د لیمډا قیمت چې د ټوټل قیمت واچو نو بیا موږ فارموله موږ سره داسې راځي صحیح ده او دې کې کوم قیمتونه واچو لیمډا ټوټل ډیوایډ بای لیمډا ای سیمه چې ډیوایډ کوم هغه نه راځي 9.15 سلور او تم شمیر د پوتاشیم همدارنګه ارګان همدارنګه د پوتاشیم جمع یو نو دا موږ سره دقیق فارموله ده که موږ اپروکسیمیشن وکړو صحیح ده دا موږ سره جنرال ال انټو 1 جمع x کوي موږ سره نو هغه لپاره فارموله دا ده نو پوتاشیم مقدار موږ چې ډېر کوچنی دی نو زه لنډ په لنډه ځای چې ln انټو x پلس 1 دا زه د x سره نیسم صحیح ده نو ما سره به راشي ټي که دا قیمتونه وضع کړم 1.2 ضرب نسبتان د لس ارګان د اتومونو شمیر همدارنګه پوتاشیم د اتومونو شمیر خو فارموله موږ سره دقیق چې دا ده ځکه صرف اتومونو شمیر چې ماته معلومه هغه وضع کړه تاسو سره ټي راوځي او د لاندې هم ته کولی شئ استفاده وکړي نو پلین فوټومیټري پوتاشیم څلوېښت به موږ دشنه معلومه وو پوتاشیم څلوېښت چې دی دا پلین فوټومیټري نه یا اټامیک ابزارپشن سپیکټروسکوپي نه موږ کولی شو سپیکټروم کولی شو چې دا استفاده وکړو نو موږ پوتاشیم مقدار پیدا کولی شو ارګان څلوېښت به موږ ماس سپیکټرومیټر نه موږ معلوم کړو د دې میتود ګټې چې دي یو خو دقیق ډیټینګ کوي او زاړه شی نه د هغې عمر ښه معلومولی شي صحیح ده او تقریبا چې 100 میلیونو پخواني شیان چې 100 میلیونه کاله د هغې لپاره ډېر ښه ډیټینګ کوي لیمیټیشن یې څه دی یوازې تیږو دپاره موږ کوو صحیح ده او کیدای شي هیومن انټراکشن د وجې نه د انسان د مداخلې عمله کیدای شي ځینې وخت کې اکورېټ ډیټینګ نه صحیح ده او ډېر اوږد پروسس دی تقریبا یو سیمپل باندې یو نه 2 اونۍ لګي او بل نه دی یو سیمپل باندې تقریبا $200 مصرف راځي چې دې ته رزلټ راوباسي او کاسټ هم زیات دی